بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى مکی سورت دے. نزول کی اولسم پس سورة الفجر نا او ترتیب دے سورتوں کے 93 نمبر دے 93 نمبر. مکی سورت کے بیان دے امتو نوارے شروع کڑو پا لیل باندے او دی صورت کے بیان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ندائی شروع کو پا ضحا باندے. اشارہ دیتا چه امت کی طور تیار بھئی خود تبرنائے سبابے او تبرنا راولی تبا روحان تیار راولی. صورت تصدیرم دے وجنا پا ضحا باندے کئی او دی صورت کے تسلی ورکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سنگا چه سبا راو خیجی او دشبی غطور تیار اغا ختم شی نو دغا سے کل شپی او کل رزی نو کل بتا تا وحی زرزر رازی کل بوحی پس پس رازی کل بتکلیفو نئی کل بخوشحالی کله به یتیم ستا به هیڅوک نی او کله به ته ټولې دنیا مشر وګرځې. نو انقلابونه راځي انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم وفم. انقلابونه راځي او دا سړی له आवाज ورکوي چې ځان پوه کا او ځان پوه کا. صورت کی تسلی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا والضحا واللیل اذا سجا شاید دے وقت ساخ چداد دنور درا خطو ٹیمی اورنا رازی واللیل اذا سجا او شپا کلا چھے تیار کی پٹ کی مخلوقات تیار راشی او خلق پٹشی. ما ودعکا ربک وما قلا ندے پری خود تالا رستا رب او نئی بغس کڑے تا سرا نئی پری خود نئی در خفگان کڑے دے او سرائی دے وحی بندہ شویوا مشرکین میں بس وہ گورا اللہ ور سرا خفگانو کہو اللہ پری خود. ما ودعک ربک وما قلا ندے پر خود تعالی رستا رب وما قلا کلا کلا مفعول حذف کی گی تو وجد ظہورنا وما قلا کا اور نئے پر خود ندے بغس کڑے تا سرا نئے پر خود تعالی را نئے خفگان کڑے دستانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى او خامخا آخرت ورد استاد پارا دنیا نا ذکا انت مقام محمود دے نور دی نو آخرت اللہ ورا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى او زردے چھ دربکی تال رستا رب نو خوشحال بشت. علم یجد کا یتیمن فآوا
نیو مندل تعالی یتیمن زائدر گتالرا یتیم سوک دیونا نو زائدر لدرگ خوشحالی در لدرگا علم یجد کا یتیمن فآوا نیو مندل تعالی یتیمن زائدر گتالرا یتیم زکا چې د خلکو په حق نه یې د په خلکو باندې حق پاتې شي ووجدك ضالا فهدى او مدلو تعالی را حیران و پریشانا ضلالت په معنا د حیرانتیا او د پریشانای چې نبی علیہ السلام ته پته نه وه چې زه بیان څنګه کوم لار ورته نو معلومه د بیان لکه سورې شورا کې راځي نو الله ورته لار د بیان خوله معنا ده ووجدك ضالا فهدى ویم مندل تعالی را حیران و پریشانا لار در تسمکر د بیان تا تا پتا نو چې زما بیان سم کوما نو الله در لار سمکر د بیان کولو چې بیان بدا سکے سورہ شورا کې راځي دارنگی ضلالت پا منا د محبت لکه سورہ یوسف کے راضی زامن د یعقوب علیہ السلام رالل اوغت ہوئی انا لنراک فی ضلالک القدیم وینو منگا تعالی را پا محبت پخوانی کے نو ضلالت پا مانا دا محبت نو مانا دا ووجدک ضالن امام راضی دا مانا کرده مندلے او تعالی را مینا کون کے دا خبر دین سارا مینا کون کے دا مخلوقات سرا فہدان لار در تسمکر دا بیان چوز بیان کوا ووجدک عائلا فاغنا او مندلے او تعالی را فقیرانو فاغنانو بے پروائی کری دا مالنا مال تا دیر وجد نشتے یو مانا دا غنا پا مانا دا بے پروائی ہے لگا شارو دا عربو کے راضی کہ لانا غنیونا نخی حیاتہو ونحنو اذا متنا شدو تغانیا منگا پا دنیا کی دیو بنا بے پرواہو چمڑشو بیا کو بڑیر بے پروایو دویم مانا ووجدک عائلا مندلے تعالی فقیر فاغنان مالدار تعالی مدینہ کے بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دیر سوار کر فاما الیتیم فلا تقہر نوار چی یتیم دے نو گو سمکا و پاگ باندے پتاک پلے یتیمی تیرا شویدہ فاما الیتیم فلا تقہر نوار چی یتیم دے نو گو سمکو پاگ واما سائلہ فلا تنار اور چه تپوس کون کے دے بدین کے نو مراٹا غلرا سائل تپوس کون کے دے دین پا مسائلو کے در نا تپوس گئی یو غام مانا چیز غاڑی رٹے ما کہ در سرائی ورکا والا کنی وائے ماف کا حسن رٹل کے یا دویم مانا اصل دین کے تپوس گئی رٹائے ما واما سائلہ فلا تنار حال چه تپوس کون کے بدین کے نو مراٹا غلا واما بنعمت ربک فحدث و دا اللہ طرف نو تکلیفون امراضی خوشحالائی امراضی لیکن دی صورت شان نزولم دائی چه نبی علیہ السلام توائی نور آغا سمودا او مشرکینو اعتراضون کول اللہ پر خدا و اللہ ورسر روان کراو نو نبی علیہ السلام تا تکلیف رسید او نبی علیہ السلام پریشانو نو پریشانای با امراضی خوشحالائی با امراضی او گتا زان تا پریشانای مخی تاکی او زان تا بدای مخی تاکی نو بد دیلا بائی نعمتونو مخی تاکا تا سر با انسانانو کیو ما کلا بدر سر او سڑے خروی یا کئی خبا کئی کلا با آغا غصی یا بدر تا بدر دی ہوئی نو دانا چه تا بس آغا مخی تاکا تا کلا که آغی تا هم گورا کانا نن سبادار زمانہ راغلی دا سل خی او سڑی سراو کا خو یو زال خو مکا اغا سل وارو بوزی
هر څه هېر شي. ما دا وکړمه هغه چې کوم ښه شوي هغه ټولو به اوسي. شیخ القرآن الله دې وبخي یو ځل دا زما کور چې دا بیټک و نو دې ځای کې شیخ القرآن ناست و رمبې ورسره و او ځای هواره و زه ورسره ومه ما کاڼي ټولولو دې کې څه مېلمانه رالل چې مېلمانه رالل نو شیخ القرآن ویل وی کټونه را بار کا ما کټونه را بار کا کېناستله هغه دو درې کسه وو ما ته ویل که کور د چای ووایه ما د چای ووی زما دند دا و چې چای به مې راړه نو ما به مېلمنو ته چای واچولو داسې به اړخ ته یو طرف ته کېناستم نو ما به غوږی شو چې شیخ القرآن ته دی څه وایي او دی به شیخ القرآن ورته څه وایي نو ما به ځان سره ولیکل چې څه اهمه خبره به وه ما به بیا ما څخه پرته وه ما دا به زما په کاري نو هغه یو کس چې و د دې باجا او حاکم صاحب یې ورته وی نو هغه ورته وی چې زه الیکشن ته ولاړم اټونو ته او تا نه رالم چې ما ته دعا وکړي خانانو کې و نو شیخ القرآن رحمه الله ورته وی چې حاکم صاحب تا به بد وکړل چې ته رالې تا به ما ته سوال جواب کړی و نو دعا نه زه به درله خلکو ته وایم ووټونه به درله درکوي زه به تا له ووټران ګورم نو هغه داسې حیران غوندې شه نو شیخ القرآن ورته وی حیرانېږه مه ستا په ما بدل دی نو هغه بدل به دې زه پوره کومه نو هغه حاکم صاحب ورته وی چې حضرت ما خو تا سره داسې ملاقات هم نه دی شوی نو ستاسو څنګه بدل دی زما څنګه بدل دی په تا نو شیخ القرآن ورته وی د نن نه 200 کاله مخکې تقریبا زما نیکه راغلی و او هغه له چا ځای نه ورکو نو ستا نیکه هغه له په پنجتار کې ځای ورکړی و د پنجتار خان چې و هغه د دې خان نیکه و نو یې هغه له ځای ورکړی و او هغه یې مرسته کړې وه هغه یې ملګرتیا کړې وه بیا هغه چې واپس تلله نو هغه یې سیکانو په بالاکوټ کې شهیدان کړل شاه اسماعیل شهید او سید احمد شهید یې یادول هغه یې شهیدان کړل او ستا د نیکه هغه بدل پوره نه شو نو زه د شاه اسماعیل او سید احمد شهید نواسې یم په دیني دغه کې نو د هغه یې ستا د نیکه بدل په موږ پاتې و زه به د هغه بدل پوره کوم نو هغه اریان غوندې شي هغه حاکم صاحب چا مې اوس کله هغوی رخصت شو ما وړوکې هم ما ځان سره ولیکل او سوچ مې کو چې غیرته پښتو دې ته وایي چې سوونه کاله تیر شو د نیکه بدل پوره کوي او هغه سرته رسوي او نن سبا ته به ورسره ښه کې ته به یې تپوس کې ته به یې ملګرتیا کې ته به د هغه دپاره منډې وې ته و چې لږ دې د هغه ته غوسه قدرې وکړه هغه هر څه وغوړل الله وایي اما بنعمت رب هغه احسانونه د رب یادو دا به کله الله تکلیف راولي کله به بیمار شي نو دی به بیا ګیلې شروع کړي یاره موږ چاته کې خرا زونه لیده موږ باندې چاته خدای خراز رانه وسته موږ چاته کې نو خدای وایي نو درکوم یې نه زه ترې رانه واله اوس د خدای د نعمت شکریا ادا کو نعمتونه به نور زیاتېږي دغسې د هر چا چې احسان یې در سره وکړه هغه یې رومه نن سبا خو استاد شاګرد غړو ختم شوي دي هغه غړو پېژني نه فاما الیتیم فلا تقهر هر چې یتیم دی غصه مه کوه په هغه واما السائل فلا تنهر او هر چې تپوس کوونکی په دین کې مراټا لرا واما بنعمت ربک فحدث او د نعمت رب بیان کوه څومره چې الله نعمتونه کوي ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید
واما بنعمت ربک فحدث او دنه هر چې نعمت در رب ستا دی د هغې بیان کوه. لوی نعمت داو چې دین یې درله درکړ، لوی نعمت داو علم د قرآن یې درله درکړ، لوی نعمت داو. یو یو نعمت یادو ځکه وایي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا، ډوډۍ وخوړه. ځکه وایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا. ځان نه بیمار ولید، کمزور ولید، نو دعا وایه الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به. دغه سه هر ځای کې حمد د الله نعمتونه. واما بنعمت ربک فحدث، نو چې نعمت در رب ستا دی د هغې بیان کوه، نو ته به خوشحاله یې، او که د هغې نه کې ته به خفه یې. ګوره هر ځای کې په کور کې هم رای مختلفه وي، د یو ورور یو رای، د بل ورور بله رای، د بل ورور بله رای. انسان لا الله عقل ورکړی دی، ذهن یې ورکړی دی، نه به کاره دي. اختلاف رای دا نقصان نه دی، خو رای مسلط کول نقصان دی. نو بیا په دې کور کې الله یو مشر پیدا کړی، پلاری یا موری، پلار مرشي موری، نو د هغه مشري. نو بیا که د دې رونو اختلاف رای یي، خو چې پلار ژوندی نو دی متفقي، ځکه د هغه د رای تابع. مور ژوندی، پلار مرشي، مور ژوندی، د رونو رای مختلفه یي، خو چې د مور د رای تابع نو هغه کور متفقي، خو چې مور مړه شي بیا کور رواني. ځکه بیا اختلاف رای خپله خپله مؤثره شي. دغسې په کلي کې، دغسې په تنظیم کې، دغسې په هر څه کې اختلاف رای کېدی شي، خو اختلاف رای به مسلط کېنه او خپلې رای نه به بیا خلک نه پیدا کې. چې ته ستا یو رای ده نو ته اړم شه، نو ته د خپلې رای خلک پیدا کړو، بل دې د خپلې رای پیدا کوي، بل دې د خپلې رای پیدا کوي، نو هغې سره نقصان جوړ شي، فساد جوړ شي. لکه یو جماعت وي، غټ جماعت وي، په دې غټ جماعت کې مختلفو رایو والا خلک وي. د چا رای داسي چې هغوی وایي یاره بس چې څوک څه کوي کوي، به مړه خپل کار کوه، ورته د دین خدمت کو. دا رای هم د خلکو وي. نو هغه ملګری څه کوي، هغه تبلیغ کې لاړ شي، ځکه تبلیغیان دغسې د هغه رای د هغوی سره مطابق کوي، نو هغه تبلیغ کې لاړ شي. خو چې کله هغه زمونږ څخه راځي، نو ډېر باادبه په احترام او په دغه راځي، او هغه وایي یاره هسې چې دا زما مرکز دی، زما استاد دی، زما جماعت مې دا دی، خو رای مې د هغوی سره یو شان ده. نو بس تبلیغ کې زه هم راځمه، خو چې د مسئلې خبر راځي نو بیا کلک ولاړي. د چا رای جذباتي، هغه جذباتي سړی، نو د هغه په رای کې بیا د هغه جذبات په عقل غالب وي، په رای په دغه غالب شي. نو هغه جذباتي هغه وایي یاره هسې نه کېږي بې د ټوپک نه، هسې نه کېږي بې د جنګ نه. نو هغه څه کوي، هغه د مجاهدینو سره یو ځای شي، زم جهاد کوم، زم ملک روانوم، ملک سموم. نو هغه د خپلې رایې په دغه رواني، خو هغه دا وایي چې ګورې دین مې دې ځای زده کړی دی، ایمان مې دې ځای زده کړی دی، قرآن مې دې ځای زده کړی دی. نو چې د دې ځای خلاف خبر راځي، نو بیا په هغه هم ټوپک راړئ. ته وایې ستاسو نوم دې ولې واغست، لکه اوس زما شاګردانو کې بعضې چې به داسې خبره راغله چېرته او چا به څه ووایي، نو ورپسې به راپاڅېده. نو اصل یې دا ځای، خو رایې د هغوی سره برابر به لاړ شي. نو ورته موږ څه وایو، نو موږ باندې څه غم غرض ساتي، بس خپل کار سره یې کاري. بعض سړی د هغه رایې د تصنیف تالیف وي، نو هغه نه بیان کوي، نه تقریر کوي، نه درس کوي، خو هغه د هغې سره دغې، نو د هغه ځان له یو تعلق وي، خو مرکز یې دا وي. بعض سړی هغه رای زمونږ د رای سره برابر وي،
چې نه خپل کار کوه ستا ذمہ داری دا درس و تدریس وکړه خلک رد منکرات وکړه په خولې باندې امر بالمعروف وکړه او کله چې حکومت اعلان وکړه د جهاد ځکه د حکومت د لاندې ته نو بیا چې کله د حکومت فوج او دی را پاسه بیا ورسره ودرېږه او جنګ وکړه د کافرو سره مسلمان سره نه کافرو سره بیا جنگ وکړه مرتدینو سره جنگ وکړه نو هغه د هغه رایې دایي هغه وایي ځکه چې بغیر د اطاعت نه جنګ نه کېږي نو هغه زموږ سره ولاړي په رایې کې خو دا نه چې یو سړی د تبلیغ کې لاړ شي نو هغه دې مونږ ته وایي چې تاسو هم بسترې راوالی راځئ نورو ته وایي چې امیر صاحب په ځای پرېږده دی به تبلیغ نه مني نو مونږ به یې نه منو دا نه چې یو سړی د ټوپک راوالي نو هغه دې مونږ ته وایي ته هم راسره راځه نو بیا ښه او بد مه ګوره خو لکه ملا یې ومولا او که امین ومولا او که بلین ومولا او ورته جهاد کو نو دا نه چې هغه مونږ د خپلې رایې تابع کړي بس ټیک دی د هغې یو رایې دا کوي دي چې د هغه څه دي مونږ ورته زده کړي چې لار ورته خیلی شو نو چې کله هغه نه احسان هیر کي نو بیا هغه په غلطه لار رواني بیا هغه د خپلې رایې تابع شي هغه رایې پسې بیا ځي قرآن په یو ټکي کې ډېر لوی سبق دی خو چې کله سړی قرآن په صحیح سوچ باندې وګوري اما بنعمت ربک فحدث لنډه خبره یې وکړه بس نعمتونه یادو بیا بیا یادو چې نعمت یادې د الله نه به نه برګشته کېږي کله چې د الله نعمتونه یادول پرېښودل او ګیلې دې شروع کړې د خدای نه بیا به ته ملحد شي دهري به شي کافر به شي مرتد به شي بیا به ته په بل طرف روان شي اما بنعمت ربک فحدث او دا امت ته سبق دی چې د نعمتونو یادوي تاسو به خوشحاله یي کله کله ځان لکېنې خدای ستا څومره احسان دی په ما زما خپلوان دي ټول څوک په یو څه سر دي څوک په بل زه دې تعلیم کړم زه دې قرآن ته کښېنولم زه دې حدیثو ته کښېنولم زه ټوله ورځ د سهار نه ناست یم تر ماښامه او د پیغمبر حدیث اورم او خلک به څه سر دی زه دې قرآن ته کښېنولم اول د خدای کتاب ته کښېنم بیا د پیغمبر حدیثو ته یاره یاد شو یاد نه شو زده شو زده نه شو واخو مې اورېدل که نه په سم موده نو نعمتونه یادو ته به خوشحالې او که نعمتونه دې پرېښودل نو ژوند به دې هم تنګي او آخرت به دې هم تباهي اما بنعمت ربک فحدث